هغه کس دی چې دا د مور او پلار نافرمانه دی. مور او پلار څه دی؟ نافرمانه. د مور او پلار نافرمانی کوي نو په جایز خبرو کې به د هغوی څه کوي؟ فرمان برداري به کوي. ناروا خبرو کې خو د چا تابعداري هم نشته، خو چې کومې روا خبرې دي نو په هغې کې به د هغوی تابعداري کوي. نن موږ او تاسو معاشره وکته، پلار چې د خپلو بازو نه پرېوتو نو بیا د هغه سان جامي د هغه بیا ذهن یې په کور کې. نو زمونږ او ستاسو ټیک ته د ده خو به یو څو کاله ژوند دې تېر به شي، خو تا ته پته شته چې تا ځان له څونه نقصان وکړو، تا ځان له دومره نقصان وکړو چې د قیامت په ورځ به په دې عمل باندې د نبي علیه صلات وسلام د شفاعت نه محروم شي. او دا یوه ګناه په کبایرو ګناهو کې ده. 3 غټ کبایر ګناهونه دي، 3 غټ کبایر ګناهونه دي. یو شرک د الله رب العزت سره دی، او یو د مور او پلار څه نافرمانی کول، او یو د دروغو گواهی ورکول. دا غټ ګناهونه 3 دي. نو د داسې کس لپاره به بیا د نبی علیه صلات وسلام دیدار د قیامت په ورځ دی. او دا راغلی روایاتو کې چې د جنت خوشبو به دا سړی بوی نه کي چې د مور او پلار نافرمانی کوي.